بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نن چې زما کوم پروګرام دی نو ډیر مهم دی. کتونکو تاسو ته پته وي چې کلم عذابونه تیر شي، یعنی 2010 سیلاب دلته کې تیر شو، نو دا غي اثرات چې کوم دي تر دې وخته پورې شته. داسې زلزلہ په منصره کې تیر شو، نو تر اوس وخته پورې هغه اثرات شته. د دې مثال په دې ورکوم چې تیر حکومت تیر شو، نو دا غي اثرات چې کوم دی شروع دي. دا اثرات به کله پورې ختميږي، دا به ډېر کافي وخت اخلي. هغه کې د تیلو د ګرانی نور ګرانی څه انتخاب ته ورسېدله. زمانه ما چې د تیر حکومت دغه عذاب چې کوم دی هغه تر اوسه روان دی او دا غیغه سزا چې کومه د عام ولستزي. خو زه د موجوده حکومت ته دا خبره کوم چې تاسو څوکړل خپل تنخواګانې بند کړي، خپل مراغات هم بند کړل، خپل پروتوکول هم بند کړ، په افسرانو باندې په دفترو کې سیګان بند کړل. تاسو څوکړل قوم به بس دا مشکل فیصله چې کوم دینو دینه به عمل کوباسي، قوم به بس دا عمل چې کوم دی دیوالی توب نو باسي، بل څوک به پکې کردار نه ادا کوي. خو بیا چې دا کوم د پی ټی آی امنګان دي دوی ځان سره سابقه لیکي، سابقه دا هرگز سابقه نه دي. دوی د دې حکومت د اوسم تنخواګانې اخلي، دا سابقه نه دي، دا درغلي او دا منافقت چې کوم دي نو دا دي بند کړی شي. دویم دا چې کله دا 9 کالونه په دې صوبه کې دا کوم حکومت په مونږ باندې مسلط دی، نو دی ته چې کله دا صوبه حواله کېده نو 97 ارب په دې صوبه باندې قرض، اوس 887 ارب ته چې کوم دی نو دا صوبه ورسېدله قرض کې صد پاسه. اوس غدون کوم براشو خپل 400 ته 400 کې یو صدریا پول روان دی، هغه صدریا پول هغه د سیخ په وجه باندې پاغي باندې کار بند او شپک کالو شو. دا د سلور امپیګان او 2 امنګان لوی پروجیکټ دی. د دین علاوه په 400 کې دوی سلوي پروجیکټ نه کړی. اوس د ظلم د پاسه ظلم دا زما شاته دا تصویر ویني، دا یو امنه دی او یو سابقه ام پی ای دی او د مینس کې چې کم دی هغه وزیر صحت دی چې دا صحت په محکمه چې کومه ده تبو برباد کړله او د چا په وجه چې په هسپتالونو کې داسې د محورز امیسان تعینات کړی شوی دي چې هغه خوشاله ساتي او ورسره د دوی درنو کې اخراجات هم چې کم دي نو برداشت کوي. نو د 400 د هسپتال نه، د رزړو د هسپتال نه، د شب قدر د هسپتال نه او د تنګي د هسپتال نه نجی کلینیکونه جوړي. دوی ول یو ډیر معذب نوم ورکړي ام ټی آی. دا ام ټی آی نه، دا نجی کلینیک، نجی کلینیکونه ورل ورکي. او دا نجی کلینیکونه چې کم دي نو دا تاسو ته خپته را چې تاسو ډاکټر له سرکاري هسپتال ته لاړ شئ، نو الته کې په چټي باندې تاسو وګوري او خو سموفت دوايانې ناغم درکې. او چې بیا نجی کلینیکونه ته لاړ شئ نو بیا باندې ټول ټیسټونه وکي، ټیسټونه او دا غینه پس په چې کم دینو تاسو ته بیا دوايانې ولیکي او هغه دوی به چې کم دینو بیا د خپل میډیسن دکان نه راخلی کوم چې هغه وی دغه شانته به د 400 هسپتال او داوی. اوس د دینه مخکې سو هسپتالونه ام ټی آی شوی دي، یعنی پرایویټ شوی دي، نجی کلینیکونه ته جوړ شوی دي. څوک دراته دوی چې هغه منصوبه کامیاب شوی ده. نو شیروان برکی چې بهر ناشته او د هغه زینا د پښتونخوا د صحت محکمه چې کومه په لیپټاپ باندې کنټرول کوي. او دلته ور دا وزیر صحت چې کوم دی پوش ور کوي او دی لګیا دی هغه ټیکادار لا د کار کوي. نو دی پکې بونشي دی هغه ټیکادار دی. دوی به د خپل مخ مروت چې کوم دی نو دلته کې هسپتالونو کې دغه کسان لګي او ځمکه سرکاري، بلډینګ سرکاري او کار دی په دوی کوي، پیسې ری دوی اخلي ځان لري. نور هسپتالونو کولو کی کنه سرکاري هسپتالونه تاسو جوړ کړی، تاسو په هسپتالونو کې کړی څه دي؟ د هسپتال ته 400 هسپتال ته د ان پی په حکومت کې ډایلاسس ماشینان راغلو په 9 کالو کې دوی هغه فعال لکړل او موږ هغه په چاندو باندې چې کوم دی بلکې ما په چاندو باندې هغه ډایلاسس ماشینونه سٹارټ کړل. اوس کتونکو د 400 هسپتال ته خو یو مسخره راغلی د داغي د مسخري پته علي لګیدله چې بل ورځ یو مسخره ځان لرا بللې و، نه ول ام پی راغی، نه ول ام ان راغی، نه ول بل څوک راغل. دغه مسخره چې هغه د کرې ټټو دی، هغه د پیسو نه بغیر کار نه کوي، هغه راغی او لایو پکې ګرځید دی وای چې میډیا بند ده، میډیا بده ته ناراضي. نو دا یو ډیر لوی سوال یو ډیر لوی بلندر کړی دی. خو حیثیت خپل خو دو چې داغه د فرق نشته، هغه د شعوري خلک په کم نظر ګوري. نو دغه دا ایمسوم مسخره ده او د مسخري کردار ادا کوي. بل دی دومره په دغه کې دی دا ایشو مارو چې تا کړی دا او په دې باندې دا 2 میاشتې
2.5 میاشتې په دې چې ما ته کم تکلیفونه ورسېدل ما ته کم مالی زیان ورسېد خو دا د 400 د خلکو دپاره دام زما یو سوشل ورک دی په دې کې زه د خپل یونین محمد زی یونین اف جرنالیست د نورو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې په دې کې د 400 خلکو سره ښه ټینګ ولاړ دي او خپل وخت چې کوم دی هغه صرف کوي یو د 400 اسپتال نه ګاینو یونټ ختم کړه یو یې نه چلډرن یونټ ختم کړه اوس یې نجي اسپتال کوي بل بلډ بینک ته کلاسپور کې نولې دی بل په صحت کارت کې د دوی صحت کارت کوي کنه په صحت کارت کې آیا سی ټي سکین شته ایم آر آی پکې شته ټیسټونه پکې شته بس صرف خلک بصیري نو د هغې پیسې ورکوي موږ له پکې دا واچوي نو موږ وچو صحت کارت او موږ ته دام نه خي د صحت کارت چې کوم دی دا څه دوی د جیبه نه دی کړی دا همدغه 870 صرف قرضه ده چې دغه قرضه به بیا همدا وام دا به خلاصوي د دوی په ټیکسونو نه به خلاصېږي په دوی همدا ګرانۍ راځي او دا به خلاصېږي نو په دغې دې په موږ احسان نه کوي او په صحت کارت کې د یو اپریشن د ترخي په اپریشن کې د 400 اسپتال ایم ایس چې کوم دی 40,000 روپۍ هغه ته میلاویږي 40,000 کې اسپتال کې چې کومه پرې دوی راځي نه هغه پرې دوی ډاکټرانو ته ویلي دي چې دا پرې دویانې به په دغه اپریشن کې استعمالوي چې دا پیسې موږ ته بچت کېږي اوس ایم ټي آی یعنی نجي اسپتال دا دومره غټ ظلم کوي دا د دې ځای منتخب نمایندګان چې دې وخت کې پرویز خټک تکړه سړی دی نوخار کې ایم ټي آی نه شوه وزیر اعلی په خپل علاقه کې ایم ټي آی نه کړه اسد قیصر په خپل علاقه کې ایم ټي آی نه کړه یعنی اسپتالونو نه نجي کلینیکونه جوړ نه کړل نو دلته زموږ د 400 والا دومره نشي ویلی نو قوم را پاسه ټولو سیاسي خلکو ته وایم قوم ته وایم سوچو کې چې په نجي کلینیک کې ستاسو ګټه ده او کنه په سرکاري ادارو کې اوس دا و چې ډېر خلک دا پروپاګاندا کوي چې یاره دا ایم ټي آی شي نو په دې باندې چک بیلنس ډېر زیات شي د ټیکدارانو کارونه موږ لیدلي دي پلونه هم جوړ کړي دي سړکونه هم جوړ کړي نالې هم جوړ کړي څه چک او بیلنس دی هغوی به پکې خپل پنډونه وي او خپل یو کردار بیا رواني هېڅ چک بیلنس نشته کوم خلک چې دې خبرو له دا رنګ ورکوي نو دا خلکه ګمراه کوي په دې د خلکه نور نه ګمراه کوي نو کتونکو دا یو ډیره ظالمانه فیصله د 400 سره روانه ده د دې نه مخکې چې کوم ایم ټي آی شوي دي سینیر ډاکټرانو ټولو استعفاګانې ورکړلې هغوی خپل کلینیکونه خپل اسپتالونه چلی ځکه چې په ټیکداري نظام کې یو تکړه قابل ډاکټر د ټیکدار د لاندې کار نشي کولی حکومت کار دی دغه یو خپل سکیل دی یو خپله خواري ده داسې ډاکټران موږ ته کال کوي چې جاړي چې کوم مخلص لري د خپلې پیشې سره او انتخابي خپري ډاکټران اکثریت طبقه په دې باندې خپه ده چې دا ډېر ظلم د قوم سره روان دی اوس په چټۍ چې کومه ده چې په لس ده بیا به پر تربل شي په الارج کې د 2 بجو نه پس چې تلاړ شي نو په پیس باندې مریض ګوري الارج کې پری ملاویږي په بل کې پری ملاویږي خلک ځان سره کټونه وړي مریض به نمبر ته ناستی هفته کې به نمبر راځي خو مړ شو خو مړ نه شو نو بچ پاتې شو نه هفته پس په بیډ نمبر راځي دا صحت محکمه ده دا صحت کار دی او بیا به دا صحت محکمه څه کوي چې دا ټیکداري نظام کې دا ډي جي او دا سیکرټري هیلث او دا ډیپټي ډي جي او دا خلک پس کوي نو ډېر ظلم روان دی د 400 خلکو ته موږ دا یو خبره دا کړله چې دا کومه فیصله دوی وکړله دوی بالکل په ایم ټي آی باندې روان دي خو دوی پکې کمیشن دی د دوی پکې ملي بګت دی او د هغې په وجه باندې 400 خلکو سره د 400 دا منتخب نمایندګان انتخابي ظلم کوي خو راپانسې دی بیا به وروستو جاړی بیا به وروستو خپه د دې نه به د 400 اسپتال نه به شوګر میل جوړ شي د 400 اسپتال نه به پیپر میل جوړ شي او د دې خلکو په وجه ته جوړیږي دا یو ډېره ظالمانه فیصله چې کومه ده دا شوې ده موږ د خپل حق ادا زمونږ اواز روان دی تر مرګه به روان وي موږ به خپله چغه وخو چې د 400 اسپتال ته نه ما ته خلک وایي چې ایم ایس سره روغ او که ډېرو خلکو به ما ته کالونه هم کول ډېرو خلکو به ما باندې جرګې هم کړي دي هغوی ته زه اوس دا وایم چې زما شرطونه دا وو که نه چې ګایني واټ دې راوستی شي چلډرن واټ دې راوستی شي بلډ بینک لري صحیح کس ورشي الټراساونډ لري زنانه راوستی شي او ورسره چې کوم دی اسپتال دې نه پرایوټ کوي نن درته خبره مخې ته راله او خو رانله اوس به زما ملګرتیا کوي خو نه به کوي دا ایم ایس دې له راوستی او په دې ایم ایس باندې دا کارونه کوي او د دې په وجه باندې په اسپتال دننه میډیا بنده کړې ده په میډیا قدغن لګولې دي چې دننه خبرې بار ته رونځي دننه ډېر بد خال روان دي د ډاکټرانو سره د سټاف سره نو کتونکو په دې کې راپاسې او دې کې د 400 د خلکو ملګرتیا کې زما کلم ملګرتیا مه کوئ ما ته کلم د خپلې ملګرتیا نه دي ویلې 21 کاله مې صحافت شو د 400 کې نه چې په پښتونخوا کې زمانه زیات کیسونه
زیاتې ستونزې زیاتې مسلې بل چا سره نه راغلي. ما ته ډېر خلک وایي یاره ستا هر وخت جنګ وي جنګ مې پسې وي په دغه غلط کار نشم برداشت کولی. زما 400 سره زما د خلکو سره چې څوک زیاتې کوي نو په هغې کې زه اواز اوچتوم او د هغه اواز صله ماته په دې میلاویږي چې کله FIR او کله عدالت او کله څه او کله څه. نو دا مسخره ده او د مسخرې به مسخره ملګري کوي. کم خلک چې ملګري کوي یا به ملګرتیا کوي یا به ټولې مسخرې وي. نو په دې کې راپاسه ډېره مننه خوشحاله اوسئ.